زموږ ټاپک دی چکن پاکس، یعنی چې په پښتو کې ورته شری او اردو کې ورته لکړه ککړه وایي دی. دا څه قسمه بیماری ده، کومه بیماری ده، د یو کس نه بل ته لګي او که نه، او چې کوم کس ته ولګي د هغه فیملی دپاره د هغه اخوا دېخوا خلکو دپاره څه احتیاط لازم دی، د دې علاج څه دی، پرهیز یې څه دی او احتیاط یې څه دی. زه یم ډاکټر حضرت بلال خان. چکن پاکس د یو وایرس چې ویروسیلا زوسټر ورته وایي د هغې د وجې نه لګي. په یو تحقیقي رپورټ کې دا خبره هم راغلې ده چې کومې علاقې ګرمې دي نو هغې کې دا بیماري ډېره کمه به یا به نه وي، ځکه چې دا وایرس دغې یعنې غرمو ته غیر متحرک وي. چکن پاکس بیماری په بدن کې په اوده حالات باندې ډېر ټایم یعنې په کلونو پروت وي، خو چې کله هم دی راویښ شي نو دې ته په میډیکل لینګویج کې شینګلز وایي. چکن پاکس چې کله هم یو ماشوم یا کس ته لګي لاول په ټول جسم باندې وړې وړې دانې به ښکاره شي. دا دانې به لاول په سینه باندې، بیا په مخ باندې او بیا په خوله باندې، بیا نور ټول بدن باندې به راوخیږي. اول کې به دانې وچې او سرې وي، وروسته به دا دانو کې اوبه پیدا څو ورځو پورې به دا دانې ټول جسم باندې ښکاره شي. چې کله هم دانې راخیږي نو هغه ټایم به دې کس ته لږ شان تبه هم دا دانې به خارښ هم کوي. چې کله راوخیږي دا دانې به 10 ورځو نه وروسته مړاوي کېدل شروع شي، او چې کله دا ختم شي نو تور شان چاپونه په بدن به پاتې شي، خو د ګبراوېدلو خبره نه ده، 2 میاشتو پورې دغه چاپونه به په خپله ختم شي. چکن پاکس یعنی دا بیماری د یو نه بل ته په اسانه لګي. چې کله هم یو کس باندې دا بیماری او د هغه اخوا دېخوا خلک ناست هغه ټوخی پرنجی وکړي نو پاسیبل ده چې دا بیماری د نورو کسانو ته هم ولګي. چې کله هم یو کس باندې دا دانې وي او هغه دا دانې وګري بل سره میلو شي، بل سره لاس میلو کړي نو میبي چې دا مرض هغه ته هم ولګي. ځکه چې کله هم یو ماشوم باندې دا مرض وي نو هغه سکول ته لیږل نه دی پکار، مدرسې ته یې نه دی لیږل پکار، هغه ته پکار دی چې په کور کې آرامه وکړي. چکن پاکس مریض لا نرم خوراک پکار دی، یعنی سبزی، فروٹ، ملک شیک، جوس، کچړي، دلیا وغیره په ډیر مقدار سره ورکوئ. مریض به په هوادار ځای کې سملو او پکار دی چې مریض آرامه وکړي، ګرځي را ګرځي نه. لمبولو کې هیڅ حرج نشته، لمبولی شئ، خو کپړې به ورته کولو اچو، چې تنګې کپړې به ورته نه اچو چې دا دانې نه تنګئ. د دې مریض نوکونه به کټ کو چې دی دا دانې نه ګرئ. داسې مریض ټریټمنټ کې لاولنۍ خبره دمن چې تبه راځي نو دله به پیرسټامول ورکوو، ایبوپروفین چې موږ ورته بروفین شربت وایو، او اسپرین به بالکل وله نه ورکوو، او انټي وایرل انټي الرجیک د ډاکټر په مشورې سره به ورکوو. هر کله چې داسې مریض علاج ونه شي نو کمپلیکیشن کې سبا دا مریض اغستو کې به دته ورته مسله وي، نور هم ډېرې مسلې راتلی شي. نو پکار دی چې په ټایم د دې علاج وشي. او د دې مرض دپاره ویکسین هم موجود دی. چې کله یو ماشوم پیدا شي او د 1 کال عمر شي دته به یو ویکسین ولګي، بیا 4 یا 5 کالو کې بل ویکسین به ولګي، او چې کله دی د 9 کالو نه واله 14 کالو پورې او دته ویکسین نه یې لګېدلی نو دته به یو هغه ټایم ولګي، یو به 3 میاشتې وروسته ولګي. او چې کله 14 کالو نه وروسته دې ماشوم ته ویکسین نه یې لګېدلی نو دته به بیا هم 2 ډوزه ولګي، یو به هغه ټایم او یو به 1 میاشت وروسته ویکسین ولګي. نو موږ ته پکار دی چې ویکسین هم په ټایم ولګو، او چې کله یو ماشوم ته دا بیماري وشي په ټایم یې علاج